اور جملہ حاضرین اور سامعین ذی وقار د علوم نبوت طالبانو حافظانو قاریانو زمونږ شیخ الحدیث صاحب قاری صاحب جمله حاضرین الله پاک په قرآن کې د انسان پیدایش او د مرګ یوه فلسفه ښودلې ده. زما بیان نه دی، دا د الله فرمان دی. خلق الموت والحیات، دا مرګ او ژوند نظام چې ما روان کړی دی دا څه کھیل کود نه دی، څه تماشه نه ده، څه شو نه ده او څه دنیوي کاروبار نه دی. زما الله وایي په دې کې یو غرض دی، لیبلوکم ایکم احسن عملا، زه د ستاسو ټولو امتحان واخلم چې څوک دی په دې قلیل ژوند کې د شیطان په لمن کې کښېني او څوک دی چې هغه د قرآن لمن نیسي. دا فلسفه ده. د ژوند مقصد کھانا پینا نہیں، کھانا پینا نکالنا دا د سپي کار دی، دا د غویي کار دی، دا د پیشو کار دی، دا د منګک کار دی. مقصد ستا مقصد لیبلوکم ایکم احسن عملا. رب نے فرمایا میں تم سب کا امتحان لینا چاہتا ہوں پیدا کر کے، کون ہے جو قرآن کے دامن کو پکڑتا ہے اور کون ہے جو شیطان کے پیچھے چلتا ہے. تو مطلب یہ ہوا، مقصد دا شو مرحوم لاړو خدای ته وسپارل شو. موږ به دا الله په بارګاه کې دعا وکړو، خدایا د خپل وخت پوره کو، الله ټول ګناهونه یې معاف کړي، درجات یې ورته نصیب کړي. او الله دا ټول خلق تا سره وعده کوي په دې قبرستان کې انشاءالله تا مرګه پورې موږ به د الله پاک د قرآن او د پیغمبر د فرمان او د نبی آخر الزمان سنت دا به نه پرېږدو، ځان به اسلام قرآن سره تړلی ساتو. وعده ده. دویمه خبر، عجیبه خبر ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناست دی په مسجد باندې او په جومات کې، او طالبان ورسره دي. طالبان یې څوک وو؟ صحابه کرام. مازدیګر لمونځ یې وکړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به وقتاً فوقتاً مناسب لنډ لنډ مختصر تعلیم به کولو، سبق به ښودلو، او طالبان به تنګول نه، ستړي کول به نه، تړل به نه، بس کېنې بله خبر نشته. مازدیګر ټول طالبان ورته کېناستل، صحابه کرام او تعلیم کوي. دې کې اچانک حضرت جبرائیل علیه السلام را ورسېدو. السلام علیک یا رسول الله اچانک وایي صلی الله علیه وسلم. پیغمبر نوم چې راشي او ته صلی الله علیه وسلم نه وایي، الله پاک پیغمبر فرمای په کائنات کې غټ بخیل دغه دی. الله مو پیغمبر عشق او محبت نصیب کړي. پیغمبر ناس دی، جبرائیل سلام کو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم جواب ورکو، جبرائیل ناشنا وخت کې راغلی او ډېر بېطوله راغلی، څنګه راغلی د خبر نه اطلاع. جبرائیل ورته وی استاد جی رب ذوالجلال را لېږلی یم، دا مخامخ چې تا ته طالب ناست دی، ستا چڼی، دا صحابي، ستا خادم، ستا د مجلس او په شرکاو کې یو کس تابعدار خدمتګار، دا چې ناست دی الله پاک فرمایي چې ده ته به د ماښام مونځ نه مخکې ملک الموت راځي دلته او ده سره ملاقات کوي. ملک الموت د موت فرشته ده سره ملاقات کوي. اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا خبره واورېده، طالب ورته مخامخ ناست دی. پیغمبر باندې ډېر ګران و، هم سفر، هم مزاج، هم مذاق، هم خیال. طالب خو هسې په پیغمبر او په استادانو ګرانې، دا طالبان نه وي دلته هم ناست. د استاد نه تپوس وکړه، د خپل اولاد د زیات په استادانو طالبان ګران خدمت یې کوي. چا طالبي کړي، چا علم حاصل کړي. حضرت قاری صاحب ناست دی، دا زما ملګری دی، موږ یوځای مدرسې کې سبق ویلی دی. د نوې چڼې راغلی وم، نه چل راتلو پاته کېدلو، نه څه زه سنبالولم. 15-16 ورځې نه 2-3 میاشتې پوره راټینګ کړی وم. غټه کمره وه، چای به مې راکولو،
خدمت مې هم کولو زه به معلومات سفر ډېر ګران و نو طالبان په استادانو ډېر ګران وي پیغمبر باندې دغه طالب ډېر ګران و نیازبین طالب و خدمتګاره لږ داسې سترګې لاندې کې لږ داسې مرجاو شانته شو جبرائیل ورته ووی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا طالب هم خبر که که نه دیم خبر که پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته اشاره وکړه بچیه رانږدې شو ملک الموت جبرائیل پیغام راکو ملک الموت را روان دی او ماښام مونځ نه مخکې به تا سره ملاقات کوي په ملاقات پوه شوئ ملک الموت موت فرشته چې ملاقات کوي څه دپاره हाँ संभाला ही है या इधर या उधर या जन्नत या दूसरा रास्ता वो कुर्बान शम न तालिब खपश हो न पतंदी गुड़ंजे राले न मख खराब शो न जड़ा न ओख की न परेशानी न इस्तराब न डिप्रेशन तालिब पैगंबर मख्त कतल उस्ताद जी लब्बैक या रसूल अल्लाह चल्ला हुक्म दे او تا ما ته خبر را واروله نو ما دپاره په دې کې خیر دی که نه لږ غوندې وخت تېر شو 2 منټه 3 منټه طالب سر راوچت کړو استاد جي وخت خو ډېر لږ دی مرګ را روان دی ما سره عمل نشته لمن مې خالي ده اخلاص نشته للہیت نشتا ٹول شپہ عبادت نشتا تہجد نشتا کیا کروں گا کیا بنے گا کیا نتیجہ نکلے گا ما خو لمن بالکل خالی ده یوه خبره کوم استاد جي ما سره جیداد دی ما سره ګډې بیزې دي ما سره لږ سره سپین داسې